صبر کړو مقابله یې کړو نو تاسو هم صبر او مقابله کوئ دا چې تکلیف په تاسو راځي ولما یاتکم او نو راغله تاسو ته مثل الذین مثال د هغه مؤمنانو نو راغله تاسو ته مثال د هغه مؤمنانو خلو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي مستهم البأساء دا بیان د پاره د مثل ده بیان للمثل هغه مثل څه شی ده مستهم البأساء رسیدلو او هیته تکلیفونه والضراء او مرزونه وزلزلوا او اغوی خوځي جړقیدلیو حتى يقول الرسول تردیچی ویلو پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه خلکو چې ایمان راوړیو د پیغمبر سره اغوی به ویل متى نصر الله یعنی متى یأتی نصر الله نصر الله فاعل د پاره د فعل مقدره ده کله به د الله امداد راځي الله يقال لهم دلته يقال لهم مقدر کا جمله مستأنفه به استئناف نحوی باندې الا ان نصر الله قریب بشکد الله امداد نږدې دی نو بیا به الله امداد راغلو خو دوی بخپل همت نه بایللو زمون پشان باندې په میلیارډونو مسلمانان دي او لږ يهود دي په اسرائیلو کې راجمع شوي دي بیګم یو څلوېښت کسه فلسطینیان شهیدان کړي دي نو د دنیا مسلمانان خاموشه پاتې دي بس دې ته انتظار دی لکه د بنی اسرائیلو په شان چې اذهب انت وربک فقاتلا بس تو خدای دې جنگيږي او موږ بدل ته په تیار ناستو د ټولي دنیا مسلمانان بس صرف دغه حالت دي یوازې د ترکیه بادشاه عکس العمل ښکارا کړی دی او یوازې امارت اسلامي عکس العمل ښکارا کړو د امریکای ظلم یې وغندلو نو ټول دنیا چپ ته داسې مرته نشي ویلې چې ظلم دی دومره څوک نشي ویلې نو الله امداد نږدې دی خو غیرت خو تاکم پکار دی لږ همت خو بتم کوي دا سه تیار خور خو بنې لکه د بنی اسرائیل په شان باندې چې اذهب انت وربک فقاتل انها هنا قاعدون صرف چې اسلامي بادشاہان په خپل مزمتو کې کار کوي په خپل مزمت صرف دوه وکړو یو خو پیژنې نه امارت اسلامي او د ترکیه والا خو بیا هم خده دنیا خو پیژنې په رسمیت يسالونک ماذا ينفقون الله پاک فرمایي دوی ستانه تپوس کوي ماذا ينفقون چې څه د الله په لار کې خرچ کوي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فرمای كان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا عمرو بن الجموح رضي الله عنه دا بوداو زمال كثير دير مال لرلو فقال يا رسول الله بما نتصدق وعلى من نتصدق څه شي خرچکم او پچای خرچکم دو سوال وکړو بما نتصدق څومره روپۍ خرچکم وعلى من نتصدق او پچا خرچوکم الله پاک د دوړو سوالونو جواب ورکړي ستاسو ضرورتونه چې کم شي زیاتی دا خرچه کا او پچای خرچه کا نورسته الله ذکر کوي ماذا ينفقون یعنی ما نتصدق وعلى من نتصدق څه شي خرچه کو پچای خرچه کو قل ما انفقتم بخير دا بیان د منفق د اجمالا ذکر لان كونه خيرا يتضمن كونه حلالا خیریت متضمن د حلالیت لره یعنی حلال مال خرچه کا بس حلال مال چې ستاسو د ضرورت نه زیاتی دا د الله په لار کې خرچه کا ما انفقتم من خیر خیریت متضمن د حلالیت لره یعنی حلال مال خرچه کا دا بیان د منفق ده او پچای خرچه کم نو فلیل والدین مور او پلار ته ورکا معلومیږي دا چې د ما انفقتم من خیر نه زکات نه ده مراد ځکه مور او پلار باندې زکات نه کیږي فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا دا ما شرطيه ده او د دې ورسته تفعلوا د لپاره مفعول به ده وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوی د نیکیونه هر نیکی چې کوی چې دا نفقم پکې داخله ده فإن الله به عليم نبشک الله پاک باغی باندې عالم دی علم کنایه د جزا نه ده یعنی الله پاک بداغي بدله به درکړي كتب عليكم القتال دا د بدر د غزوینه د بدر غزوه په دویم کال د هجرت باندې وشو د بدر د غزوینه مخکې یو بل جهاد شوه دی اته یا نه دولس مجاهدینو بهیقی کې د زید ابن رومان عن عروه په طریقه باندې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه ولېګله د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه په رهبری کې عبد الله ابن جحش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زویو پیغمبر علیه السلام ورته یو خط ولیکلو په خط کې چې کوم مضمونو نو هغه پټ مضمونو دته پکې نو لیکلي چې په کم طرف زو په کم طرف مزه دای ورته پکې
نه د خط په مضمون نو پوي کړي چې په دې خط کې څه دي خو یو لفافه او خط ولیکلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خط مضمون داو د دنه پټ لیکلو چې اخرج انت واصحابك حتى اذا سرت يومين دو ورځې مزل چې دی وکړو د صحابي ته ویلي حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ته خط پټ لیکلو دته خط ورکړو او دی ورته فرمایل چې اخرج انت واصحابك تو مرګري دی وځي حتى اذا سرت يومين دو ورځې مزل چې دی وکړو دو ورځې بعد ففتح کتابك دا خط بیا کولاو وانظر ما امرتك بیا می چې کوم څه درته پکې لیکلي و هغه بیا ورسته وګوره نو دو ورځې بعد به خط ګوري فمضي نو بیا په خط کې می چې درته څه لیکلي په هغه طرف لاړ شه ولا تستكره احدا من اصحابك على الذهاب معك دو ورځې مزل خو دې کړی دی دا غینه اخواته کار خطرناک دی که کوم مرګري در سره نتله مجبوروي ما کله چې دوی اته کسه یا 12 کسه خط د ځان سره واخیستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته طرف خو چې د نخلې په طرف لاړ نو دوی لاړه د صحابه دو ورځې مزل چې وکړو دو ورځې بعد خط کولاو کړو په خط کې داسې لیکلیو امضي ذا حتى تنزل النخله تر دې چې نخلې ته ورسېږي نخله د مکې او د طائف په مابین کې یو ځای دی د مکې او د طائف په مابین کې دې ځای ته چې ورسېږي نو چې ورسېږي فاتنا من اخبار قریش د واقعاتو د قریش خبر مونږ ته راوړه د دې ځای نه نو دوی لاړه خط چې کولاو کړو خپل مرګرو ته حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ویلي اته یا 12 کسو دی ټول ویلي چې سمعا وطاعه حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ورته فرمایل من كان لكم رغبه في الشهاده فلينطلق معي د چا چې د شهادت سره مینه نو د استشهادي حمله ده نو ما سره دلاش او کله چا خو خني واپس شي ټول ویلي چې بزمون خوخه ده دوی لاړه نخلي مقام ته چې څنګه ورسېد اتفاقا د مکې د مشرکانو یو قافله را روانه ده د طائف ناراضي مکې مکرمه ته نو چې را روانه ده دوی په حمله وکړه عمر ابن الخضرمي وجلو او دوه کسې بنديان کړ دا تاریخ د رجب اولنې تاریخو د دوی خیال دا چې دا به د جمادی الثانی اخیرنې تاریخ دی حالم کې دا د رجب اولنې تاریخ او د رجب په میاشت کې جنگ حرام دوی د رجب په میاشت کې دا جګړه وکړه یو کس یو وجلو دوی بنديان کړ او قافله کې نور خلک وتښتید نو دا جګړه په محترمه میاشت کې وشوه نو کافرانو اعتراض وکړو چې مسلمانان د محترمو میاشتو خیال هم نه ساتي په دې میاشت کې جګړه حرام ده او دوی په دې میاشت کې جګړه وکړه مسلمانانو اجتهادي خطای کړی و د دوی خیال دا چې د اخرنۍ تاریخ د جمادی الثانی د غاول درجه بو نو کتب علیکم القتال والله پاک فرمای فرض دې پتا سو باندې جهاد قتال جهاد ته وای قتال هو فرض عين اذا دخلوا بلادنا وفرض كفايه ان كانوا ببلادهم جهاد کله فرض عینی کله فرض کفایي وي جهاد په دوه قسمه دي اقدامي او دفاعي د اقدامي جهاد دویم نوم دی فرض کفایي او د دفاعي جهاد دویم نوم دی فرض عین دا دفاعي جهاد چې دی فرض عین دی دفاعي جهاد نو ګوره د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب د مسلمانانو ملکونه دي په دې کې یو لیش ځمکه کافر قبضه کړه نو چې کافر لاندې کړه اوس به ته دفاع کوي دغه دفاع فرض عین ده نو دې ته فرض عین جهاد وایي دې کې شرایط نشته نه پکې د قدرت توازن شرط دی نه پکې امارت شرط دی د امیر اجازت نه پکې د والدینو اجازت شرط دی خزه د خاون به اجازه هم دی جهاد تتلیش او غلام د مولا به اجازه به دا جنگيږي دا داسې دی لکه کوړه چې د غلره واوړي نو ته به دا انتظار نه کوي چې اوس تورې غپلار می چرته تللی دی چې غراشي اجازه ترې نوالم او بیا به د غله مقابله کوم خو که خزه یې ور پېکي او که ماشوم یې گزار پېکي او که سړی مې ور پېکي که مریض یو کار څوکي دا جهاد فرض عین دی د دې شرایط نشته فرض کفایي چې دی دې ته اقدامي وایي اقدامي او فرض کفایي دا دواړه یو شی دي چې ټول ملکونه فتحي د اسلام مسلمانانو ټول ملکونه آزادي نو بیا به یو ډله د اسلام وی د مجاهدینو دا به د اسلام لازیاتي ترقی د لپاره په مخ کې جنگيږي د اسلام د لازیاتي ترقی دوی په کافر حمله کوي نو دغه ډله چې جنگيږي د نورو غاړه په اخلاصيږي دا فرض کفایي دی په دې کې فرض کفایي جهاد کې خپل شرایط دي امیر بوي د قدرت توازن بوي د مور او پلار اجازت بوي د حملې نه مخکې دعوت بوي د دریو جملو چې مسلمان شه یا جزیه قبول کړه یا جنگ ته تیار شه دا دعوت هم پدې کې ده
په دې فرض عین کې دعوت هم نشته. وان هجموا علینا سقطت الدعوه، که هغوی زمونږ ملک ته راغله نو بیا دعوت معوت نشته، بیا دعوت ساقط دی. نو کتب علیکم القتال، نو قتال په دوه قسمه دی. اوس د مسلمانانو ملکونو کې دا فوجیان دا د مسلمانانو مجاهدین دي، نو دوی ته وزارت دفاع ویلی شي. دا غلطه نظریه ده. د دې مطلب دا دی چې یوازې په موږ دفاع لازمه ده، اقدامي جهاد نشته. پکار دی چې دې ته وزارت الجهاد ویلی شي. جهاد کې بیا اقدامي جهاد هم او دفاعي جهاد هم. دا د خلکو نظریه په دې خرابېږي چې موږ صرف دفاع کوو، یعنی اقدامي حمله په کافرو باندې نه کوو. دا دواړه فرض دي، خو اقدامي جهاد فرض کفایي دی او دفاعي جهاد چې دی بیا فرض عین دی. د اقدامي جهاد د لپاره شرایط دي او د دفاعي جهاد د لپاره شرایط نشته. یو واقعه مې اورېدلې ده، یو دوه ورونه، یو د امریکایانو سره ترجمانو او دا بل ورور چې دا تبلیغ کې وتلو، تبلیغي و. نو دا تبلیغي ورور دی ترجمان ته ویلي دی چې ته د امریکایانو سره ترجمانی کوي، نو ما ته موقع ټیم والا د امریکایانو نه زه ورته دعوت ورکوم. هغه تېنه ټیم اخیستی دی، دا بل ورور یې د ځان سره بولی دی میدان یوهی د جلال آباد ته. نو هغه مشر امریکایي سره یې کېنولی دی، ده ورته خپل دعوت د اسلام ورکړی دی. هغه امریکایي ورته ویلي دي چې وروره ټیک ده، ستا کار ډېر ښه دی، خو دومره ده چې ته خپل دین زده که، بیا راشه ما ته دعوت راکوه. ستا خپل دین نه دی زده. یو درې میاشتې بعد بیا دا وتلی دی. 3 میاشتې بعد بیا ورغلی دی هغه امریکایي ته. دی خوشحاله دی چې یاره لږ اثر پرې وشو، لږ وعده خو یې راسره وکړه. نو بیا ورغلی دی، بیا ورته ویلي چې تا خو خپل دین بیا نه دی زده کړی او ته ما ته دعوت راکوې، لاړ شه خپل دین زده که. 3م ځلې چې بیا ورغلی، بیا ورته ویلي چې تا خپل دین نه زده کېږي، زما خیال دا ستا دین کې دا مسله ده چې ستا ملک ته کافر راشي نو بیا دعوت نشته، سقطت الدعوه، بیا وجل دي. صرف د وجلو نه بغیر بل کار نه کېږي. کور ته چې دی غله راواوړي نو ته به دعوت ورکوي چې خیر دی وروره دا کار ناروا دی او دا ګناه ده او دا مه کوه، ته به دا ورته وایي. وان هجموا علینا سقطت الدعوه، که په موږ حمله وکړه بیا دعوت ساقط دی. فتاوی ته ترخانیه لیکلي دي. دا دعوت په اقدامي جهاد کې دی، اقدامي فرض کفایي، خو د 3 جملو دعوت دی، دا فرض دعوت. په کافر چې ته حمله کوي نو ورته وایي مسلمان شه، که نه مسلمانېږي جزیه قبوله که، که جزیه هم نه قبلوي جنگ ته تیار شه. دغه فرض دی. او دا زموږ د تبلیغي حضراتو دعوت مستحب دی، ناروا نه دی. ګوره مستحب دی، ډېره فایده پکې ده. دا د عوامو دپاره یو بهترینه مدرسه ده. څوک چې مخالفت کوي ډېر یې ماته ووایي چې تا کومه میته مونځ ورښودلی دی. 20 کاله به دې په یو جومات کې امامتي کړي وي، د تبلیغیانو مقابله به کوي، خو په دې خپلو مقتدیانو کې تا چا ته مونځ ورښودو؟ هغه چې خپل لمونځ زده کوي نو ته مقابله کوي، چې بل ځای کې هم زده کوه زه هم درته نه ښیم. پرېږده چې همداسې الحمد باندې لګیا تر اخره پورې په همدې مړ شي. نو به هر تقدیر مستحب دی خو فرض نه دی. ما ته یو څه ملګري راغله، ما ته دعوت راکولو علماو، نو ما ورسره هسې خوشطبیعتي شروع کړه. ما دا ستاسو دعوت څه حکم لري؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه حکم لري؟ نو اخر یې راته ویلي دا به فرض کفایي کېدی شي. نو مې فرض کفایي خو هغه دعوت دی، فتاوی دا لیکلی دی. دا ستاسو دعوت مې مستحب دی، دومره ضروري نه دی چې تاسو ما پسې م راخوشئ. زه په غټ ضروري کار کې نه ختم، مدرسه کې ناست یم، تدریس کوم. نو زه چې تاسو سره ووځم دا ټوله مدرسه به معطله پاتې شي. نو کتب علیکم القتال، الله پاک فرمای هر شي دپاره خپله مرتبه وي. کتب علیکم القتال، فرض دی په تاسو باندې قتال. قتال یو فرض عین شو، یو فرض کفایي شو. شوقلا پوه شو ته اوس نن سبا کم قتال دی؟ د صحابو نه وروسته فرض کفایي قتال نه دی پاتې شوی. صحابو زمانه کې صحیح د فرض کفایي و. جزیرة العرب د مسلمانانو ځمکه و ټوله فتح وه. د اسلام د لا زیاتې ترقۍ دپاره به کله په ایران حمله کوله، کله به په افغانستان کوله، کله به په هندوستان کوله. دا حملې به هغوی کولې. محمود غزنوي صاحب هم فرض کفایي جهاد په هندوستان کړی. اوس نن سبا چې بیګا بیت المقدس قبضه شو، یهودو قبضه کړو، 40 فلسطینیانو په زرګونو غریبانان یې ګډ وډ وویشته راوویشته، هغوی سره لیندې دي. صرف د ټرمپ بچی د سلمان تاثیر دی که څه بله دی، دا د سعودي کې چې ناست دی، دا هم د یهودو همکار دی. ښه کار یې کړی و چې امریکا خپل سفارت هلته نقل کړو. نو نن دا د بیت المقدس هم قبضه شو، عراق هم قبضه دی، افغانستان هم قبضه دی، اندلس خو ډېر مخکې قبضه دی. نو نن سبا چې دی فرض عین دی، فرض کفایي نه دی پاتې. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم،
فرض دی په تاسو باندې جهاد کله فرض عینی او کله فرض کفایي وي په دې کتبه خو پوه شئ فرض عین کله دی او فرض کفایي کله دی ما درته تفصیل وکړو وهو كره لكم حال دار چې دا تاسو د پاره مکروه دی د طبیعت نم خلاف دی ځکه ډیره سختی ده پکې اسانه کار خورسو کولی شي وعسى ان تكرهوا شيئا قریب ده چې تاسو به یو شی بد ګڼئ وهو خير لكم دا حال دی د شیئا او دا شی چې دی دا بس تاسو د پاره ډیر بهتري یو په هغه کې جهاد دی ومنه الجهاد نو جهاد په طبیعت سخت لګيږي ډیر ګران عبادت دی بندیتوب دی زخمی توب دی پیره د پکې ډیر تکلیفي شی دی ولګو تند خو په دې کې غټ خیر دی د دنیا او د آخرت وعسى ان تحبوا شيئا او قریب ده چې تاسو به یو شی خوښوئ وهو شر لكم دا ترنه حال دی د شیئا حال دا چې دا بس تاسو د پاره بدی اوس اسلامی ملکونه چې صرف دومره وکي چې بس د امریکای سفیرانو شړي دومره کافی ده دومره بے غیرت دي چې دم نشي کولای چې د امریکای قونسلیټونه او د سفارتونه ټول بند کړي چې بس خپل کار کوي تاسو د يهودو په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف د يهودو سره ودرېدئ خو دم څوک نشي کولای نو قتال خلا پځه پرېدا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم الله پاک خبر ده بما هو خير لكم وانتم لا تعلمون نو الله در باندې جهاد فرض کړی دی الله په دې خبر دی چې په دې کې ستاسو خیر دی يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دوی ستانه تپوس کوي د محترم میاشتې په باره کې قتال فيه عن الشهر الحرام الشهر الحرام جنس ته څلور میاشتې ترنه مراد دي د دې څلور میاشتو په باره کې دوی ستانه تپوس کوي رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا څلور میاشتې دي دا درې سره متصل دي رجب ذوالقعده ذوالحجه نه رجب ځان ته ده ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې سره یو شی دي او رجب بیا ځان ته ده نو يسألونك عن الشهر الحرام دوی ستانه تپوس کوي په باره د محترم میاشتو کې قتال فيه دا بدل اشتمال ده د الشهر الحرام نه اوس که تاسو اعتراض وکئ چې الشهر الحرام دا معرفه ده دا مستری ته وایي په لکه صبر وکړه چې کور کې پرده وکړي راکوزي کړه يسألونك عن الشهر الحرام ذاتي راکوزي دوی ستانه تپوس کوي عن الشهر الحرام د محترم میاشتنا نو الشهر الحرام دا مبدل منه ده او قتال فيه دا بدل ده د الشهر الحرام نه اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې قتال فيه دا خو نکره ده او الشهر الحرام دا معرفه ده او نکره خو د معرفینه بدل نشي واقع کېدلی تاسو ورته جواب ورکړئ چې اذا وصفت چې کله صفت ذکر شي بیا ترنه بدل واقع کېدی شي لکه بالناصیه ناصیه کاذبه بالناصیه دا مبدل منه ده او ناصیه کاذبه دا ترنه بدل ده نو قتال فيه دا موصوف صفت ده نو د معرفینه بدل واقع شو ګوره په کافیه کې خو تاسو داسې وایي چې نکره موصوفه د معرفینه بدل واقع کېدی شي دلته روح المانی لیکلی دي چې نکره عامله دام چې د معرفینه بدل واقع کېدی شي نکره عامله نو قتالین دا په دې فيه کې عامل ده نو چې قتالین په دې فيه کې عامل ده نکره عامله چې ده دام د معرفینه بدل واقع کېدی شي درې مدا چې دا بدل اشتمال ده او بدل اشتمال بعضی علما و چې مطلقاً جایز ده هغه نکره چې د معرفینه بدل نشي واقع کېدی هغه په بدل الکل کې نشي واقع کېدی او دا خو بدل اشتمال ده کنه نو يسألونك عن الشهر الحرام دوی ستانه تپوس کوي په باره د محترم میاشتې کې قتال فيه یعنی د قتال په باره کې په دې محترم میاشتو کې محترم میاشتې مذکر څلور میاشتې دي ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې متصل دي او رجب وروسته ده قل قتال فيه كبير تورته وایي چې جنگ په دې میاشتو کې کبیر غټه ګناه ده یعنی عظیم وزرا بس دا ډیره غټه ګناه ده خو صحابه کرامو چې پر رجب کې قتال کړو دا اجتهادي خطای و ځکه هغوی خیال کړو چې دا به اخر د جمادی الثانی وي او هغه اول د رجب وصد عن سبيل الله وصد یعنی منع وصرف دا د خلکو منع کول دي او د خلکو اړول دي عن سبيل الله د الله د لارې نام
عن سبیل الله امام مقاتل د دین اسلام مرادی، ابن عباس ترنه حج مرادی، بعض علما ترنه هجرت مرادی. د سبیل الله په معنا پوه شو؟ اسلام دا د مقاتل معنا ده، الحج دا د عبد الله ابن عباس معنا ده، الهجره دا د بعض مفسرین معنا ده. په دوی کې تطبیق دا ده چې دی ټولو ذکر د جزئی کړي دی، یو مثال ذکر کړي دی، حس په طریقې د حصر دا تفسیر نه دی کړي. صحیح معنی دا سائر ما یوصل العبد الى الله، ټول هغه شیان چې بنده الله ته پیرسیږي، ټول هغه شیان چې الله په بنده په الله ته رسیږي، دا ټول سبیل الله ده. وصد عن سبیل الله او دا منع کول او اړول د خلکو دي عن سبیل الله د الله د لارینم، وکفر به والمسجد الحرام، هی زمیر الله تراجه ده. دا کفر ده په الله والمسجد الحرام په دې هی ور عطف ده، او کفر ده په المسجد الحرام. هو اخراج اهله منه اکبر، اهل د حرم د حرم نشړل دا د قتال لغټه ګناه ده، تاسو اخراج کړی ده او مؤمنانو ته د قتال پیغور ورکوي. و اخراج اهله او اخراج د اهل د حرم وهم النبي واصحابه، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه د پیغمبر علیه السلام دي، دام د حرم نه وشړل. دا اهل د حرم د دی وجنه دي چې حقوق د حرم دوی ادا کول، او یا په استقبال کې دوی اهل د حرمي. نو اخراج د اهل د حرم د حرم نه اکبرو دا ډیره غټه ګناه ده عند الله د الله پاک پنيز باندې. مما فعلته السريه مفضل عليه ورته حذف ده، اکبرو مما فعلته السريه دا هغه څه چې دي ډلې د مجاهدینو کړي ده. مجاهدینو په اجتهادي خطای کې په اول درجه جنگ وکړو، خدا اخراج د اهل دا دغه نه غټه ګناه ده، دا الزامي رد ده په دوی. تاسو اخراج کړي ده او مؤمنانو قتال وکړو، بیا هم خطای اجتهادي و تاسو قصدي اخراج کړي ده. والفتنه اکبر من القتل، شرک چې ده دا د قتل نه غټه ګناه ده. دویم تاسو شرک په حرم کې کړي ده. هذا تعليل وكبرى للصغرى محذوفة، إخراج أهله فتنة والفتنة أكبر فإخراج أهله أكبر. الشرك فتنة والفتنة أكبر فالشرك أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم، دا عطف دي فيسألونك باندي، مخي يسألونك ذكر، يسألونك ماذا ينفقون. ولا يزالون يقاتلونكم، او همیشه دی دوی چې تاسو سره جنگيږي، به کافران بس تاسو سره جنگيږي، حتی يردوکم عن دینکم، تر دې چې دوی واپس کی تاسو د دین تاسو نه. ان استطاعوا کچرته د دوی طاقتو، کدوې تاسو په مرتدوالي طاقت او قدرت پیدا کی، نو دوی بس تاسو سره تر هغه پوری جنگيږي چې تاسو مرتد کی. دلته الله په تعبیر په ان باندې وکړو، ان استطاعوا، اذا ونه ویل ان د تردد د مضمون د پر راځي، د ورستنه مضمون متردد ده. ان استطاعوا طاقت بیا پیدا کی یا به پیدا نه کی، بالفرض والتقدیر که طاقت پیدا نو د ورستنه مضمون مفروض ده. الله بدوی ته دا طاقت نو ورکی چې مؤمنان مرتد کی. ان استطاعوا او فائدہ د دې تقید بالشرط تنبيه علی سخافه عقولهم، چې دا ډیر قمقل خلق دي، کوشش کوي چې مسلمانان مرتد کی، خود دې ارتداد طاقت نه لري. ومن يرتد منكم عن دينه، څوک چې مرتد شي تاسو نه د خپل دین نه، فيمت دا بمش وهو کافر، په داسې حالت کې چې د کافری، فاولئک حبطت اعمالهم، نو دا داسې خلک دي چې د دوی اعمال ضایع فسادت اعمالهم فی الدنيا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې د دوی اعمال تباه شو. اوس دلته یو فقهي مسله ده، د امام شافعي رحمه الله مذهب دا ده چې یو سړی مرتد شي او بیا واپس مسلمان شي. نو ګوره یو سړی اول کې مسلمان دی، بیا مرتد شو، بیا مسلمان شو، نو هغه مخکینی اعمال ضایع دي که نه دي ضایع؟ امام شافعي سے فرمایي چې نه دي ضایع، امام سے فرمایي چې ضایع دي. امام شافعي سے هغه وی زما د پاره دا آیت کریمه دلیل دی. ګوره یو مسلمان دی، شل کاله د الله عبادت کړی دی، بیا معاذ الله مرتد شو، فیموت، بیا په خپل ارتداد مړ شو، شل کاله مسلمانو او بیا مرتد شو، یو خو مرتد شو، دویم فیموت په دې خپل مرتدوالی مړ شو، چې مړ شو فاولئک حبطت اعمالهم، د عمل تباه شو.
او چې په خپل مرتدوالي مړ شوی نه بیرته مسلمان شوی نو بیا حبطت اعمالهم نه ده نو حبطت اعمالهم فاولئک حبطت اعمالهم دا جزاء ده او په جانب د شرک کې دوه شیان ذکر شوي دي یو دا چې یو سړی مرتد شي او په دې کفر کې مړ شي نو بیا اعمال تباه دي او چې دا دواړه په جانب د شرک کې نه راغلي نو بیا اعمال تباه نه دي پوه شو او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی شل کله مسلمان دی او بیا مرتد شو واپس مسلمان شو نو ام د اعمال تباه دي مخکینی اعمال ضایع دي او که واپس مسلمان نشي بیا په طریقې ولا ضایع دي نو چې سړی مرتد شو اعمال ضایع شو ولو که واپس مسلمان شي که واپس مسلمان نشي بیا خو اعمال په طریقې ولا ضایع دي امام سے فرمایي چې په دې آیات کریمه کې په جانب د شرط کې دو فعل ذکر شو ومن يرتد منكم عن دينه دا یو فيموت د دوا فيموت وهو كافر په جانب د جزاء کې الله دو فعل ذکر کړی دي فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره دا یو دویم واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دو جملې الله په جانب د جزاء کې ذکر کړي او دو جملې په جانب د شرط کې الله ذکر کړي دا یو جمله چې دا د اول جملې د شرط سره تعلق لري او دا دویمه جمله د جزاء د دویمه جملې د شرط سره تعلق لري ګوره ومن يرتد منكم عن دينه دا یو جمله د شرط ده د دې سره دا جمله د جزاء تعلق لري چې فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره څوک چې مرتد شو د خپل دین نه واپس مسلمان شي او که واپس مسلمان نشي فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره د اعمال په دنیا او په آخرت کې تباہ شو دا تیر اعمال نوی اعمال به نه تباہ خدا زړه اعمال تباہ شو دویمه جمله د شرط دا و چې فیموت وهو کافر چې دې مرشي په حالت د کفر کې نو د دې جملې د شرط سره دا اولئک اصحاب النار تعلق لري چې په کفر مړ شوی نو دا دوزخی دي هم فيها خالدون او دا په دې دوزخ کې همیشه د پاره په دې پوښ نو فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا په دنیا کې اعمال تباہ شو په دنیا کې څنګه تباہ شو د دنیا د عمل لټ کېدل دا مطلب چې یو سړی مرتد شي نو د بیبي د نکاح نه ووته دا نکاح ماته شو د عمل لټ کېدل عمل ختمېدل شو په دنیا کې نکاح ماته شو د مسلمان د میراث نه محروم شو ټول عبادتونه عباس شو جنازه نه کیږي د مسلمانانو په مقبره کې بنه خفيږي نو په اعتبار د دنیا دغه احکام تبادي او په آخرت کې به په هغه اعمال الله ثواب نه ورکړي خو اوس چې په دې ارتداد کې مړم شي نو اولئک اصحاب النار دا د اور ولا خلق دي لکه نور کافران هم فيها خالدون دوی به په دې اور کې د همیشه د پاره ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم دا په دې مخکنی سریه کې الله پاک دا نازل کړ دا اته یا دولس بختور مجاهدینو اوله ډله د مجاهدینو و د بدر نه مخکینی و نو دوی اولنې جهاد کړو نو اوس الله په خودی ته تسلی ورکړه چې تاسو اجتهادي خطای کړی دا درجه په اول تاریخ هم جنگ کړی دی تاسو خیال دا چې دا اخر د جمادی الثانی دی نو الله خو درته معافي وکړه پروا نه لري خو دوی خیال دار او چې را معافي خو راته وشوه اجر برته الله راکې کبه نه راکې په دې جهاد به الله مت اجر راکې کنه نو الله فرمایي چې اجر هم درته درکوم ان الذين امنوا اغه خلق چې هغه ایمان راوړل دي والذين هاجروا او اغه خلق چې هجرت کړي دي والذين كرر الموصول لتفخيم شان الهجره والجهاد موصول مکرر ذکر کړو د هجرت او د جهاد د مرتبه تعظیم الله ذکر کوي چې هجرت یو لوی مرتبه ده او جهاد چې یو لوی مرتبه ده لدی وجنه دوزلی ورسره الذين ذکر کړو هغه خلک چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا او هغه خلک چې هجرت کړي دي وجاهدوا فی سبیل الله او د الله په لار کې جهاد کړي دي نو هجرت او جهاد دا ډیره غټه مرتبه ده انصار رونه چې خفنه شي انصار دا د پیښور انصار دا سیدی لکه بالکل د مدینه منورې انصار دا یو نمونه ده زه چې ورته سوچ کوم ګوره په دې هسپتالونو کې مهاجر داسې علاج تاسو کیږي لکه څنګه چې د انصارو کیږي په ګاډو کې داسې رفت او آمد کوي لکه څنګه چې د انصارو کیږي بلکې انصار او مهاجر ګوره کستاسو داسې خیال بالکل داسې ورورګلوي د فرق سره نه کیږي نو داسې نصرت د دې مهاجرینو چې د دې پیښور او د مردان او د ثوابي د انصارو کړه ده
نو دا بالکل نمونه د مدینه منورې د انصارو ده. دومره خدمت هغوی هم کړی لکه دوی چې کړی دی. کورونو کې سره یو ځای کړه، ګاډو کې یو ځای، دوکانونو کې یو ځای، بازارونو کې یو ځای، هسپتالونو کې یو ځای. داسې بل ملک نه کوي لکه دا انصاري چې کوي. البته حکومت به خپل کار کوي، خو انصار د عوام چې دي دا داسې نمونه د مدینه منورې د انصارو ده. د انصارو هم غټ فضیلت دی او د هجرت او د جهاد هم غټ فضیلت دی. نو والذین هاجروا نکرر الموصول لتفخیم شأن الهجرة والجهاد. د افغانستان کې چې څومره مجاهدین جنگيږي خو دا ټول طالبان دي کنه، او دې ټول د پیښور او د مردان او د ثوابۍ د خلکو ډوډۍ خوړلې، په دې ډوډۍ غټ شوي دي. نو په دې کې ورسره دا عوام شریک دي، په دې څومره ثواب چې دی، دا څومره علم چې مونږ کړی دی او څومره جهاد چې مونږ کوو، نو د چا ډوډۍ خورو؟ خو د دې خلکو ډوډۍ خورو. دلته په هجرت کې هم دا علم کړی دی، دین هم دلته زده کړو، نو دوی راسره علی سیویا په دې کې شریک دي. ګوره ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله. دا خلق چې دی الله پاک فرمایي دوی امید لري د رحمت د الله. ذکر درجای کړي دي. د حکومتونو چې دي د يهوديانو دي، د افغانستان حکومت هم د يهودو دی او د پاکستان حکومت هم د يهودو دی. يهوديان دا کوشش کوي چې د مسلمانانو خپلو کې وجنګي. اولئک یرجون رحمت الله، دوی د الله د رحمت امید لري. دلته اوس اعتراض راځي چې ما دومره ځان ستړی کړو، هجرت مې وکړو، جهاد مې وکړو، بیا هم صرف امید د رحمت لرم، حق د رحمت نه لرم. نو الله دې خبرې ته اشاره کوي چې د الله رحمت دا د الله فضل دی. دا ستا عملونه موجب د جنت نه دي، دا ستا ټول عملونه چې راوتلي نو د الله د یوې ورځې د نعمتونو په مقابله نشي کولای. د الله د یوې ورځې د نعمتونو مقابله ستا ټول عبادتونه نشي کولای. نو د الله رحمت دا د الله فضل دی، ته صرف امید لره. دا سمو وای چې زه مستحقم. والله غفور، بشک الله پاک چې دی بخون کې دی او مهربان دی. يسألونك عن الخمر والميسر. دا آیات کریمه د دې لوی واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغلو، په مدینه منوره کې خلکو شراب څکل او قمار به کولو. نو بیا د دې شراب او د قمار په باره کې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو. اول دا آیات کریمه نازل شو، دا شراب او قمار په تدریج سره حرام شو، یکدم حرام نشو. ځکه د دې سره خلک عادت او کوم شي سره چې د خلکو عادت یو یکدم په حرام کې، نو په خلکو تکلیف راځي، نو یکدم حرام نشو. الله پاک فرمایي چې په دې کې څه نفع مشته او څه نقصانونه مشته، خو نقصانونه ډیر دي، حرام نه کړو. نو چې کله دا آیات کریمه نازل شو يسألونك عن الخمر والميسر، نو الله پاک قطعی حرمت راونه لګلو، بلکې دا ویلي چې فيهما اسم كبير ومنافع للناس. پدې کې ګناه ده، اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. نو یو قوم ویلي چې ما حرم علينا، قطعی حرمت لا نه راغله. نو بهم شراب سکل. هي ورځ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه ملمستیا تیار کړه. نو چې ملمستیا تیار کړه څو صحابه را دعوت کړه، د ډوډۍ نه وروسته ورته شراب راوړل. شراب چې وسکل دوی نه ششو، بیا د مانځ ټیم شو. نو حضرت علی رضی الله عنه امامتۍ ته مخ کړو. نو حضرت علی رضی الله عنه قل یا ایها الکافرون سورۃ شروع کړو، نشو شراب اسکلیو. نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فزي اعبد ما تعبدون ویلي. غلط شو پکې، ځکه په ځان نه پوهیدو. نو الله پاک دویم آیات نازل کړو، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. د نشې په حالت کې مونږ مکوئ. نو هغه بیا د شرابو په باره کې دویم آیات راغلو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، د نشې په حالت کې مونږ مکوئ. بیا به د نشې په حالت کې خلکو مونږ نه کولو، د شرابو سکل خلکو کم کړو. ځکه په دې پوه شو چې د نشې په حالت کې مونږ ته نه نږدې کېږو، 15 ټیمه مونځ دی، نو ضرور چې موږ شراب سکلی وي د مانځه ټیم را باندې راځي. بعضې خلکو بیا هم سکل. بیا عتبان ابن مالک رضی الله عنه ملمستیا تیاره کړه او یو څه مسلمانان را دعوت کړو. په دې مسلمانانو کې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم د اوخ سری ورته پخ کړو، دغې کې ورته شیروا جوړه کړې وه. نو دوی خوراک وکړو او دغې نه وروسته ورته شراب راوړه، شراب هم دوی وسکل. نو دوی نشه شو. د دې نشې په حالت کې دوی اشعار شروع کړو، هغه د جاهلیت اشعار چې په هغې کې به د خپلو پلارانو فخر دوی ویلي. نو هغه د جاهلیت د زمانې اشعار شروع کړو. بعضې اشعار داسې وو چې په هغې کې د انصارو حج ووه
او د خپل قومونو پکې فخر نو یو انصاری صحابي چې داغه د قوم حج وشوي و د دې اوخ د سر اډو کې راواخستو او هغه شاعر پیوالو حضرت سعد وربانی والو سر په مات کړو نو چې سر په مات کړو حضرت سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو او د دې انصارین ورته شکایت وکړو پیغمبر علیه السلام فرمایل اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا یا الله پاک د شراب په باره کې ما ته پوره توضیح راولېګا نو الله پاک بیا دا آیات کریمه نازل کړ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه نو به حرمت نازل شو یسالونک عن الخمر والمیسر دویستانه تپوس کوي په باره د شراب او د قمار کې بعض روایتو کې راځي چې دا د حضرت عمر او د حضرت معاذ او د نور صحابه رضوان الله علیهم په باره کې نازل شو دا صحابه پیغمبر علیه السلام تراغله ورته ویلي افتنا فی الخمر والمیسر د دې دوړو په باره کې موږ ته فتوا راکا د شراب او د قمار په باره کې فانها مذهبه للعقل ومسلبه للمال دا د خلکو عقل ختمي او د خلکو مال سلبي نو دې باره کې موږ ته فتوا راکا الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو یسالونک عن الخمر دویستانه تپوس کوي په باره د خمرو کې د خمرو تعریف په تاسو هدايه کې زده کړی دی کنه الني من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد خام شیره د انګورو ده اذا اشتد وغلا چې ټینګ شي او خوټيږي وقذف بالزبد او زبونیس دا د امام صاحب په مذهب او د صاحبانو په مذهب د زګ نیول پکې شرط نه دي خام شیره د انګورو اذا اشتد وغلا چې ټینګ شي او خوټيږي نو بس دا شراب دی یسالونک عن الخمر نو د دې شراب په باره کې ستانه تاسو کوي والمیسر میسر مصدر میمی ده د یسر نه ده په قمار کې مال ډیر په اسانه او په سهولت باندې ګټل کی نو دوی ستانه تاسو کوي په باره د شراب او د قمار کې قل فیهما نو تورته ویا فیهما یعنی فی تعاطیهما د شراب او د قمار په کولو کې اسم کبیر غټه ګناه ده ومنافع للناس او د خلکو لپاره پکې نفع هم ده نو دنیوي نقصان هم پکې دی او دنیوي ګټه هم پکې دي په شرابو کې دنیوي نقصان دا دی چې ازاله العقل د خلکو عقل ختمي دویم صدها عن ذکر الله وعن الصلاه خلق د الله د ذکر او د مون پکې بنديږي دریم ایقاع العداوه والبغضاء غالبا شراب خوري چی وي دا یو د بل دشمنانی ځکه د نشي په حالت کې نه پويږي نو یو بل سره وجنیم په چاړم کله یو بل سره وਹੀ دا خو دنیوي نقصانونه په شرابو کې په میسر کې دنیوي نقصانونه اكل الاموال بالباطل په باطله طریقه باندې د خلکو د مالونو خوړل دي او قماري سړی چې وي اکثره غل وي او دارنګي په دې کې کله نفسونم تلف شي بچیم پکې تلف شي قمار جوړګر چې کله خزي پکې وبېږي بچیم پکې خرڅ نو دا دنیوي نقصانات دي پکې هو منافع للناس څو دنیوي نفع پکې دي من اللذة والفرح دنیا کې شراب خور خوشاله ځکه عقل نه نو غم نه دارنګي تصفیه اللون د شراب خور رنگ تکسوري وتقویه الباهي قوت بای قوي وي دارنګي شراب خور خو عقل کمزوري وي نو زړور وي او سخیمی نو دغه یو څه دنیوي فائدې پکې دي واسمهما اكبر من نفعهما يعني اسمهما بعد التحريم اكبر من نفعهما قبل التحريم دا ضحاك او بغوي پکې دا قید لګولې تر اوسه خو ګنا نه وکړه تر اوسه ګنا نه و خو بعد التحريم چې کوم ګنا پکې راځي هغه د قبل التحريم د نفع نه زیاته ده واسمهما يعني اسمهما بعد التحريم اکبر من نفعهما قبل التحريم لا تر اوسه حرام نو لا تر اوسه پکې ګنا نه و نو بعد التحريم به پکې ګنا راځي امام بغوی پکې دا قید لګولې ده د امام الضحاك نه را نقل کړی دی اسمهما بعد التحريم اکبر من نفعهما قبل التحريم په دې پوه شو او بعض علما د اسمهما معنا داسې کوي المفاسد التي تنشأ منها هغه مفاسد چې د دین را پیدا کیږي ګنا نه د مراده مفاسد مراد دي هغه مفاسد چې د دې شراب د خورونو را پیدا کیږي اکبر من نفعهما هغه د دنیوي نفع نه ډیر دي نو دنیوي نقصانات مراد دي اخروی ګنا نه د مراد دو توجیهات مې درته وکړه په دې پوه شئ وجدا ده چې د دې آیات د نزول په وخت کې شراب نه حرام ورسته حرام شو
ويسألونك ماذا ينفقون دوی ستانه تپوس کوي ماذا ينفقون چې څه شی د الله په لاره کې خرچه کی. ما استفهامیه د مبتدا ده او ذا په معنا ذا موصوله ده په معنا د الذي دا ورته خبر ده. اي شيء الذي ينفقونه څه شی ده هغه چې دوی د الله په لاره کې خرچه کی. قل العفو ته ورته وایه چې ستا د ضرورتو نه زیات چې ستا د ضرورتو نه زیات هغه د الله په لاره کې خرچه کړه. خو د ضرورتو نه چې د زیات نه هغه به نه خرچه کوي نه هغه مه خرچه کوه ځکه بیا به ته پښیمانه شي بیا به په هغه زړه خرچه هم پښیمانه وي. لکه تا سره 1 لک روپۍ دی او دا 1 لک روپۍ خرچه کړي نور به وږی ناست دی بیا به وایي چې کاشکې مې دا 1 لک روپۍ نه وی خیرات کړی نو د هغه 1 لک روپو ثواب به هم برباد کړي. نه د خپل ضرورت نه زیات شی چې دی د الله په لاره کې خرچه کوه. متوکلین صحابه اخص الخواص چې دی هغه د دې نه مستثنا دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو جهاد تخپل ټول مال راوړو د ضرورت نه زیات شی را نه وړو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل کور کې دې څه پرېښوده وایي الله او د الله پیغمبر هیڅ مې پرې نه ښوده هغه ترې نه مستثنا دی. خو عام خلک چې دي هغوی چې د خپل ضرورت نه زیات شی خیرات نه کړي بلکې خپل ضروریات خیرات کړي نو بیا پرې پښیمانه وي. نو د عامو خلکو دپاره دا قانون دی چې العفو زیات شی خیرات وي. کذالک دا په موضوع د نسب کې دی د وروسته یو بیانه دپاره یبین لکم الآیات تبیینا مثل ذلک یعنی مثل ما بین ان العفو اصلح لکه مخکې چې الله درته بیان کړه چې دا زیاتی شی دا د الله په لاره کې خیرات وا نو همداسې الله درته دام بیانوي یبین الله لکم الآیات بیانوي الله پاک تاسو ته دلایل لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ. فی الدنیا دا متعلق دی تتفکرون پورې تاسو چرته فکر وکړئ په دنیا او په آخرت کې فکر وکړئ. نو فی الدنیا والآخرت د تتفکرون پورې تعلق لري یا د یبینه پورې تعلق لري. یبین الله بیانوي الله پاک فی الدنیا والآخرت بیانوي الله پاک هغه امور چې د دنیا پورې تعلق لري او هغه امور چې د آخرت پورې تعلق لري. ويسألونك عن اليتامى دوی ستانه تپوس کوي عن الیتامى د یتاماو په باره کې. په قمار خو پوه شو دا ټول قمارات په دې کې داخل دي. بعضې مفسرینو دلته یو مخصوص قمار ښودلی دی هغه ما ذکر نه کړو درته زه بل ځای کې به درته بیان کړم. د هغوی په زمانه کې مخصوص قمارو تقریبا د هغوی سره به 10 غشي به ورسره وو. د یو غشي نوم الفظو په الفاظ یو لیکلی و. د دویم نوم غشي توامو په توام 2 لیکلی و. د دریم نوم غشي رقیبو په رقیب 3 لیکلی و. په حلس 4 لیکلی و. نافس یو غشي او په هغې 5 لیکلی و. مسبل باندې 6 لیکلی و. معلا باندې 7 لیکلی و. منح باندې 8 لیکلی و. دا 8 غشي په دې د اعداد لیکلی و. 2 غشي خالی و یو صفح او بل وغر دا 2 غشي په دې څه نه لیکلی. نو بیا به دوی داسې چلو کړو یو اوښ به یې راوستو حلال به یې کړو. نو چې اوښ به یې حلال کړو د دې غوښې به یې 28 برخې کړې. بیا به یې دا غشي سره ولړل کڅوړه کې به یې تاو راتاو کړو. نو یو سړي ته به یو غشی راویستو هغه ته به چې هغه د فز راووتو نو 1 برخه به یې درته ورکول. چا ته به چې توام راووتو 2 برخې به یې درته ورکولې په دې 28 ډېره یو کې. چا ته به چې رقیب راووتو هغه ته به یې 3 ډېرې ورکول. چاته به چې حلس راووتو هغه ته به 4 ډېرې غوښه ورکوله. همداسې چاته به چې منح راووتو هغه ته به یې 8 ډېرې ورکول. چاته به چې صفح او وغر د خالي غشي راووته هغوی ته به په غوښه کې برخه هم نه ورکول او د اوښ پیسې به هم بیا دوی خلاصولې. نو الله پاک فرمایي دا میسرو دا تفصیل ما نه پاتې شو. زه بل ځای کې به یې وکړم خو بیا راته سودا شوه چې زه هم لږ درته بیان کړم. نو دا قمارونه مختلف قسم قمارونه. ويسألونك عن اليتامى الله پاک فرمایي دوی ستانه تپوس کوي په باره د یتیمانو کې. قل اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی لپاره بهتره ده. یعنی مداخلتهم مداخلة یوجب الصلاح د دوی په مال کې مداخله کول په داسې طریقه چې موجبه د صلاحي خیر دا بهتره ده من مجانبتهم. خیر صيغه اسم تفضیل ده کنه مفضل علیه څه شی شو ولیکتنا من مجانبتهم دا ورسره مفضل علیه دی ورپسې ګرځي تفسیرو. قل اصلاح لهم خیر من مجانبتهم اصلاح ورته بهتره ده د مجانبتنا. د دې نه چې د یتیم کاسه بالکل جدا کی
دا غینه دا خدا چې د یتیم سره یو ځای خوراک وکړي په اصلاحي طریقه باندې. وان تخالطوهم فاخوانکم، ان تخالطوهم دا شرط دی، جزای مقدره ده. وان تخالطوهم تؤدوا اللائق بكم، کچرته تاسو دوی ځان سره په ډوډۍ کې شریک کړئ نو مناسب کار بم کړئ. تؤدوا اللائق بكم دا جزا مې درته مقدره کړه. فاخوانکم دا دلیل د جزا دی، ولی بم مناسب کار کړئ ځکه دا ستاسو ورونه دي. نو ورور خر سره ځان سره په کاسه کې شریکي په ډوډۍ کې، نو دا ځان سره په ډوډۍ کې شریک کړئ. وان تخالطوهم في الطعام والشراب والنکاح، نو تؤدوا اللائق بكم تاسو به مناسب کار کړی وي. ولی به مناسب کار کړی وي ځکه فاخوانکم دوی تاسو ورونه دي. والله يعلم المفسد من المصلح، بشک الله خبر دی په مفسد باندې د مصلح نه، مفسد او مصلح پیژني. ولو شاء الله لاعنتكم، کدا الله اراده شوی وي لاعنتكم نو پتاسو لضيق عليكم، نو پتاسو به تنگ سره وستیوا. یعنی تاسو ته به ویلو چې د یتیم ډوډۍ بالکل د ځان نه جدا کا، اسنه چې د یتیم حق در نه وخوړل شي. ان الله عزیز حکیم، بشک الله غالب دی او د حکمت والا دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، تاسو مپه نکاح کوئ مشرکات تر دې چې دوی ایمان راوړي. یو صحابي حضرت مرصد د بیبي د اراده لرله چې د یوې ښځې سره نکاح وکړي، د هغې ښځې نوم عناق و، خو هغه مؤمنه نه وه. نو الله پاک دته وفرمیل چې مؤمنه په نکاح کا، مشرکه مه په نکاح کوه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة، دا علت د پاره د نهي ده. مسلمان وینځه دا د مشرک حرینه بهتره ده. تعلیل للنهي وترغیب فی مناکحة المؤمنات، الله ترغیب ورکوي په مناکحې د مؤمناتو کې. ولا امة مؤمنة، مسلمان وینځه چې د خیر من مشرکة، دا د مشرک نه بهتره ده. خیرون صيغه د اسم تبذیل ده. نو مؤمنه کې خیرواله ډیر دی او په مشرکه کې لږ خیر دی. حالانکه مشرکه کې خود سره خیر نشته، نو ته ورته جواب ورکړه چې په مشرکه کې اخروی خیر نشته، دنیوي پکې دی. دنیا کې کله مشرکه ښځه مالداري، ښایسته، خوش اخلاقی، د دنیوي خیرونه کله پکې وي. نو دلته دا تفضیل په اعتبار د دنیوي خیرونو سره دی. دنیوي خیر کله په مشرکه کې وي، خو په مؤمنه کې به خیر ډیر دی. ولو اعجبتکم، اگر چې تاسو په تعجب کې ورځئ دا مشرکه، دا ولو اعجبتکم په دې کې درته ترکیب کوم دی، ته لوی وصلیه وایي. د لوی وصلیه ترکیب درته کوم. ګوره دا لو شرط، اعجبتکم دی جزا، شرط سره د خپل جزا نه. ها لو شرط اعجبتکم دی جزا د دې نه صحو شوم. لو حرف شرط، اعجبتکم دا شرط، ها دا جزا نه ده، زما خپل غلطه شو. لو اعجبتکم دا مجموعه ملکر، لو سره د اعجبتکم نه دا شرط. جزای څه ده؟ د بیکوفیانو په مذهب د جزا تقدیم په شرط باندې جایز ده. نو دا لامه مؤمنه خیر من مشرکه، دا ورته جزا ده. او لو اعجبتکم دا شرط ده. او د بصیرانو په مذهب تقدیم د جزا په شرط باندې نه دی جایز. نو امداسي جزا ورته ورسته مقدره کا د بصیرانو په مذهب. خلاصه دا چې لو اعجبتکم دا شرط. نو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة، دا چې جزا ورته ورسته مقدره کا. دا شرط سره د خپل جزا نه دا معطوف. صحیح شو؟ د دې شرط نقیض راواخله او امدغه جزا ور سره ولګوه، دا ورته معطوف علیه. ګوره زید یجود ولو کان فقیرا، زید یجود، زید جود کوي ولو کان فقیرا، اگر چې دی فقیری. ولو کان فقیرا د شرط، زید یجود د جزا. اره میرا پوښ ولو کان فقیرا دا شرط، جزا څه شو؟ زید یجود. خدا جزا خو دې شرط ثابته ده. دا شرط سره د خپل جزا نه د معطوف د دې شرط نقیض راواخله چې لو لم یکن فقیرا، همدا جزا ور سره ولګوه. لو یکن فقیرا زید یجود، که فقیر نه ویم زید جود کولو، اوس چې فقیر دیم جود کوي. نو دا زید یجود دا یو جزا ده، د مذکور شرط ثابته ده. د دې مذکور شرط نقیض ته په طریقه اوله ثابته ده. د دې مذکور شرط نقیض راواخله معطوف علیه د دې جزا سره.
او دغه مذکور شرط سره د خپل جزا نه دا ور باندې عطف کا. نو دلته هم داسې ده لو اعجبتکم کچرته تاسو دا مشرکه خزه خوخیږي نو می په نکاح کوي، کنم خوخیږي په طریقې ولای م په نکاح کوي. ولو لم يعجبكم که تاسو په تعجب کې نه ورځئ نو په طریقې ولای م په نکاح کوي. نو هغه شرط او جزاء معطوف علیه دا شرط او جزاء ور باندې عطف. ولا تنكحوا المشركين او اے مسلمانو زنانو تاسو مشرکان سړي م په نکاح کوي حتى يؤمنوا تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن او بشک مسلمان غلام خیر من مشرک دا د مشرک حر نه بهتر ده. ولو اعجبکم اگر چې مشرک حر تاسو په تعجب کې غورځي. اولئک دا مذکورون مشرکون او مشرکات خزي يدعون الى النار داخل کور طرف ترابلی یعنی اسباب د اور ته چې عقاید فاسده دي. والله يدعو الى الجنه الله په خلق ته دعوت د جنت طرف ته ور کوي چې عقاید صحیح دي په واسطه د مؤمنانو. والمغفرة او د مغفرت طرف ته خلق ته دعوت ور کوي باذنه متلبسا بتوفيقه ويبين آياته دا جنت او مغفرت متلبس ته د الله د توفیق سره. چاته چې الله توفیق ورکړي جنت او مغفرت ورته ملاويږي. ويبين آياته الله پاک بیانې خپل دلایل د توحید للناس د پاره د خلق لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې دوی پند واخلي. ويسألونك عن المحيض مخي نهوا عن مناكحة الكفار او دلتا حكم من احكام النکاح. مخکم د نکاح ذکر دلتم الله پاک بعض احکام د نکاح ذکر کوي. ويسألونك عن المحيض الله پاک فرمایي دوی ستانه تپوس کوي په بار د حیض کې. اتيان المرأة في الحيض يوجب الجزام في الولد. علما فرمایي چې سره د حیض په حالت کې د خپل بیبي سره نکاح کوي نو ولد اجزام پیدا کیږي، شله ولد پیدا کیږي. نو په احادیثو کې راځي په بعضی احادیثو کې راځي چې چا د حیض په حالت کې جما وکړه نو 1 دینار د صدقه. په بل حدیث کې راځي چې چا د حیض په حالت کې جما وکړه نصف دینار د صدقه. نو به علما په کې تطبیق کوي په اول الحیض په اوله د زمانه د حیض کې چې د جما وکړه چې په دې وخت کې وینه سره نو 1 دینار صدقه او په اخره زمانه د حیض کې چې د صدقه جما وکړه نو نصف دینار د صدقه کا. ويسألونك عن المحيض دوستانه تپوس کوي په بار د محیض کې. محیض صيغه د مصدر ده. عربانو حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا د مجيء او د مبيت په شان باندې مصدر ده. په لغت کې سیلان ته وي. عربانو حاض الوادي حوض تم حوض د دې وجنه وي لأن الماء يحيد إليه يعني يسيل إليه. او په اصطلاح کې دم اغوینه ته وي چې د عازل رغ نه راوځي. يسألونك عن المحيض په حالت د حیض کې د جما په باره کې ستانه تپوس کوي. قل هو اذن الله پاک فرمایي ته د دوی ته وایا چې دا اذن ده. اذن صيغه د مصدر ده د اذاه يؤذيه اذن و اذا ان. حمل د اذن په دی هو ضمیر مبالغتن ده. دا ګندګي ده نجاست ده. د حیض په حالت کې جما نجاست ده. نو ګوره علت ورته نجاست د دې وجنه لواتتم حرام ده. حیض ولی حرام؟ حیض په حالت کې جما ولی حرام ده؟ علت ورته اذن نجاست ده ګندګي ده. نو لواتت کوم ګندګي ده د دې وجنه لواتتم حرام ده. فاعتزلوا النساء ان تاسو جدا شئ د خذنا في المحيض په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن تاکید للحكم السابق د مخکینی حکم تاکید ده. مخکې الله پاک فرمایي فاعتزلوا النساء في المحيض د حیض په حالت کې د خپل خذنا لری شه. دلته ولا تقربوهن دا غیر لپاره تاکید ده. ولا تقربوهن منځ دې کېږي د خپل بیبيانو ته حتا يطهرن تر دې چې دا صفاش. فاذا تطهرن چې کله دا د حیض نه د بیماری نه صفاش وي فاتوهن نو بیا ورته راتللو کوي من حيث امركم الله. من حيث امركم الله من حيث امركم الله نه کفرج مراد نو استعمال د فی پکارو د من پځه. فاتوهن فی حيث امركم الله تاسو ورته راتللو کوي په هغه فرج کې چې الله پاک درته په هغه کې دراتللو امر کړی دی. نو بیا دلته د کده حیثونه فرج مراد شي کنه نو بیا د من پځه فی پکارو. نو دلته مراد د حیثونه جهاد دي. جهاد التي والمراد الجهات التي تحل فيها القربان. اغه جهات بترنه مراد
په دې خو پوه نو فاتوهن تاسو راتللو کوي فی حیث په هغې فرض کې چې الله پاک تاسو ته په هغې کې د راتللو امر کړی، په هغې کې د جما امر کړی، یعنې د جما اجازت یې درته درکړی. نو یو معنا خدا شوه چې د حیثو نه فرج مراد شي، نو من به په معنا د فی سره نو تاسو راتللو کوي په هغې فرض کې چې الله درته په هغې کې د راتلو اجازت کړی دی. دویمه توجیه پکې دا ده چې حیثو په معنا د جهاتو سره شي. فاتوهن تاسو ښځو ته راتللو کوي د هغه جهاتو نه چې الله درته په هغه جهاتو کې د راتلو اجازت کړی، د جمع اجازت یې کړی. هغه جهات کم دي؟ لکه مثلا ښځه به معتکفه نه وي، روژه به نه وي، محرمه به دې نه وي، خپله منکوحه به دې وي. دا کم جهاتو باندې چې الله درته اجازت درکړی دی د دې جهاتو نه ورته راتللو کا. ان الله يحب التوابین، دو معناګانې مې درته ذکر کړې. بېشکه الله پاک چې دی خوښوي ډېر توبه کوونکي من الکفر والمعاصي، چې د کفر او د ګناهونو نه الله ته توبه وباسي، نو دا الله پاک خوښوي. ويحب المتطهرین، او الله پاک خوښوي المتطهرین من الاقذار، چې د ګندګیو نه ځان ساتي. نساؤکم حرث لکم، الله پاک فرمایي ستاسو بیبیانې چې دی حرث لکم، یعنی موضع حرث لکم، زید فصل دی ستاسو دپاره. ستاسو بیبیانې چې دي زید فصل دی ستاسو دپاره. فاتو حرثکم، نو تاسو راتللو کوي حرثکم، یعنی ما هو کالحرث لکم، هغې څه ته چې هغه په شان د فصل دی ستاسو دپاره. انا شئتم، د انا درې معناګانې دي. یا انا په معنا د من اين سره ده، من اين شئتم. دویم انا شئتم د دې معنا د کیف شئتم، امام مجاهد دا معنا کړی ده. دریم انا شئتم معنا د متى شئتم، امام الضحاک دا معنا کړی ده. کله دې معنا متى شئتم شي لکه د امام الضحاک چې کوم معنا ده، نو به هیڅ اشکال نشته. چې کله دې خوښوي نو جما ورسره په فرج کې کوه. که د امام مجاهد معنا واخلي بیا هیڅ اشکال نشته. انا شئتم یعنی کیف شئتم، په کوم کیفیت چې دې خوښوي نو په فرج کې ورسره جما کوه. په کوم کیفیت؟ قائما وقاعدا ومتجعا، نو کوم کیفیت چې دې خوښي خو په فرج کې ورسره جما کوه. نو د امام مجاهد په معنا کې څه اشکال نشته. دا یو معنا چې ما درته ذکر کړه چې من اين شئتم، دا د قتاده او د ربيع معنا ده. امام قتاده او امام ربيع دغه معنا ذکر کړی ده. اين شئتم، انا شئتم یعنی من اين شئتم، د کم ځینم چې خوښوي من اين. نو دلته به من پکې مقدري ظاهرتا من به پکې وي، خو به هر تقدیر یو معنا د قتاده ده او د ربيع ده چې ان په معنا د من اين سره ګرځولې ده. من اين شئتم یعنی من ای جهت شئتم. بعض علما فرمایي چې په دې معنا کې توهم د دې خبرې ده چې جما فی الدبر دیم جایز شي. من اين شئتم، په کوم ځای کې چې دی خوښوي، د کوم ځای نه چې دی خوښوي. نو توهم د دې دی چې جما فی الدبر دی جایز شي، لیکن دا خبره غلطه ده، په دې کې دا توهم نشته. من پکې مقدر کا کنه من اين، نو دلته من ای مکان نه ده، نه من ای مکان ده، فی ای مکان نه ده. من پکې مقدر ده، فی پکې نه ده مقدر. ګوره دا درېمه معنا څه وه؟ من اين شئتم، فی اين شئتم نه ده. فی اين شئتم کوي نو بیا به د توهم د جما فی الدبر وي چې جما فی الدبر دی جایز دی. فی اين شئتم، حالم کې دلته فی اين شئتم نه ده، بلکې من اين شئتم، د کوم جهت نه چې دی خوښوي خو هدف به دی وي چې هغه فرج دی. انا شئتم وقدموا لانفسکم، وقدموا او تاسو مخکې ولېږئ لانفسکم د خپلو ځانونو لپاره. څه شی مخکې ولېږئ؟ مخکې کوي د خپلو ځانونو لپاره. عطا ابن ابي الرباح معنا کوي تسمیه، د جما نه مخکې بسم الله ووایه. وقدموا لانفسکم التسمیه، د خپلو ځانونو لپاره مخکې کوي بسم الله، بسم الله ووایه د جما نه مخکې. دویم امام الضحاک وایي قدموا لانفسکم الدعاء، د خپلو ځانونو لپاره مخکې کا دعا، د جما نه مخکې دعا وکړه. راجح دا ده چې ما یصلح التقدیم، داسې کار وکړه چې هغه قابلیت د مخکېوالي لري. لکه 2 رکعاته مونځ وکړه، عمل صالح وکړه، بسم الله ووایه، دعا وکړه،
طلب الولد وکړه چې کوم شی قابلیت د مخکیوالي لري نو د جما نه مخکې هغه وکړه. واتقوا الله او د الله نه ویریږم، واعلموا واتقوا الله او د الله نه ویریږئ، واعلموا په دې باندې پوه شئ چې انکم ملاقوه چې تاسو به د الله سره ملاقات کیږئ. وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تاسو به مستړي شوي یې که نه، په دې آیات کې د دې په تحقیق ځان پوه کړئ. دلته بعضې علما غلط تقدیرات لګوي. ولا تجعلوا الله عرضة مګرځوئ الله، دلته حذف د مضاف وکړئ. لا تجعلوا يمين الله مګرځوئ یمین د الله، قسم د الله، او یا الحلف بالله مګرځوئ قسم په الله پاک باندې. عرضة د فعلة وزن دی په معنا د مفعول. ښه معنی دا ده چې حاجزا، ښه معنی څه شي ده؟ حاجزا. ګورئ اوس آیات ډېر ښکلی لګېږي. ولا تجعلوا الله عرضة مګرځوئ الله پاک حاجزا، حاجز او مانع لأيمانكم. ایمان دلته د ایمانونه مراد الامور المحلوف علیها دي، هغه امور چې پاغې ته قسم کړی دی. نو تاسو الله مانع مګرځوئ. د چا دپاره مانع مګرځوئ؟ لأيمانكم یعنی للامور المحلوف علیها، د هغې امورو دپاره چې تاسو ورباندې قسم کړی دی. په کومو امورو چې تاسو قسم کړی دی هغه محلوف علیها، نو الله پاک د دې محلوف علیها په مخ کې پرده او مانع او حاجز مګرځوه. هغه محلوف علیها امور څوک دي؟ لأيمانكم، د ایمانکم معطوف علیه دی. او ان تبروا وتتقوا وتصلحوا دا ورته حتفي بیان دی. هغه محلوف علیها امور، هغه ایمان څه شی دي؟ ان تبروا هغه بر دی، وتتقوا هغه تقوا ده، وتصلحوا هغه صلح ده په مابین د خلکو کې. نو د دې محلوف علیها امور په مخ کې الله مانع مګرځوه چې تا په الله قسم کړی او د دې شیانو نه پکې بیا ځان ساتي. ته وایې چې زه نیکي ځکه نه کوم چې قسم مې کړی دی، تقوا ځکه نه کوم چې قسم مې کړی دی، صلح بین الناس ځکه نه کوم چې قسم مې کړی دی. نو ګوره د دې نیکۍ اوس د دې ایمانو د دې نیکو امورو د دې دپاره د الله حاجز او مانع او پرده کړه. په تقدیر پوه شئ. ګوره لا تجعلوا الله عرضة څه معنا؟ حاجزا ومانعا. د الله لفظ چې په دې قسم کړی دی دا حاجز او مانع مګرځوه. د څه دپاره مانع مګرځوه حاجز؟ ښه بس لأيمانكم. لأيمانكم څه معنا؟ للامور المحلوف علیها. د امور محلوف علیها او نه الله په ایمانو قسم کړی دی ځکه تعلق یې د ایمانو سره دی. نور تینا هغه محلوف علیها امور مراد دي. د هغه محلوف علیها امور دپاره حاجز مګرځوه. هغه محلوف علیها امور څه شی دي؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. دا حتف بیان دپاره د ایمانکم دی. لام سله دپاره د عرضة ده. نو ګوره ان تبروا هغه محلوف علیها امور دا د نیکۍ امور دي، هغه ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس دی. ولګېدو که نه؟ په خبره خو پوه شو انشاءالله. نو مګرځوئ الله حاجز لأيمانكم د محلوف علیها امور دپاره. هغه محلوف علیها امور ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس دی. دا یوه توجیه. دویمه توجیه دا ده لا تجعلوا الله عرضة مګرځوئ الله پاک نخه. عرضة عامه معنا تاسو اورېدلې ده. مګرځوئ الله پاک نخه لأيمانكم لام د ښه مګرځوئ الله پاک نخه. لکه عربان وایي جعله عرضوه للبيع، لکه دا موبایل بیع ته پیش کړو. عرضوه للبيع دا مبيعي بیع ته پیش کړه، یعنی نخه یې وګرځوله دپاره د بیع. نو عرضوه للبيع عربان وایي دا عرضو شیئونه. نو لا تجعلوا الله عرضة مګرځوئ الله پاک وړاندې کړی شوی شی. عرضوه للبيع دا مبيعي بیع ته پیش کړه، بازار ته یې ویسته د خرڅولو دپاره. نو مګرځوئ الله پاک عرضة پیش کړی شوی شی چې تاسو دا پیش کړی وي، وړاندې کړی وي. د څه دپاره وړاندې کړی وي؟ په دې خو پوه شو. مګرځوئ الله پاک پیش کړی شوی شی یعنی نخه لأيمانكم د خپلو قسمونو دپاره. د خپلو قسمونو دپاره نخه مګرځوئ.
عرضة لأيمانكم ان تبروا دا علت د پاره د نه ده ولی الله پاک نه د قسمونو مگر زوي ولی مگر زوي الله ولی نه وکړه علت د نه ده چې ان تبروا چې تاسو نیکی وکړي دا قسمونم د نیکی نه بچکی نو نیکی وکړي قسمونه مکوي نو دا علت د نه شو ګوره دویمه معنا دا شو لا تجعلوا الله عرضة مگر زوي الله پاک نه او وړاندې کړی شوی شی لایمانکم د پاره د خپل قسمونو یعنی په الله قسمونه مکوي دا خو جمله ختمه شو ولی بینکو ولی لا تجعلوا ده د دې نه علت څه ده د نه علت دا ده چې ان تبروا چې تاسو نیکی وکړي چې په نه عمل وکړي کنه په الله قسمونه پرې دی چې قسمونه پرې دی ان تبروا نو نیکی بو ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نو دا علت د فرض نه ده نو ګوره تقدیر ته ضرورت را نه ده بعض علما دلته تقدیر لګي الله تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس نو دې لا ته پکې ضرورت نشته په دوه طریقو ما درته د آیات ولګو خو شهیدات الله اوله طریقه سوا لا تجعلوا الله مگر ذوي الله پاک عرضه یعنی حاجزا لأيمانكم د محلوف عليها امور د پاره د محلوف عليها امور په مخ کې پرده مگر زوا مانع مگر زوا هغه محلوف عليها امور څه دي ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس دغه محلوف عليها امور دي دا ورته عادي بیان دی دویمه طریقه دا و لا تجعلوا الله عرضة مگر زوي الله پاک نخ لأيمانكم هدف د خپل قسمونو ولی مگر زوي لا تجعلوا د پر علت څه ده فائدہ پکې څه ده فائدہ او علت دا ده چې ان تبروا تاسو بنی کی وکي چې قسم ونه کوي نو نیکی به وکي وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم بشك الله پاک ډیر اوریدون کې د اقوالکم او علیم باحوالکم بعض علما فرمایي چې دا آیات کریمه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل شو یو صحابي د حضرت مصطح حضرت عائشہ رضی الله عنها د افق په واقعه کې دم شرکت کړو د مسلمانانو په کې شرکت کړو او دا غریب صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په د ډیره نفقه کوله د افق د واقعین ورسته قسم وکړ چې زه په دنور خرچ نه کوم نو الله پاک فرمایل چې دا سم کوه بلکې خرچه پې کوه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله پاک تاسو باللغو په لغو باندې فی ایمانکم الکائن فی ایمانکم اگر لغو چې کائن د تاسو په قسمونو کې تاسو چې په قسم کې کوم لغو کړی دا په دې لغو الله پاک تاسو نه نیسی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن الله پاک تاسو نیسی بما کسبت قلوبکم فاغه سبانه چې تاسو زړونو داغه کسب کړی دی یعنی عزمتم الی الیمین الکاذبه چې تاسو قصد کړی دی د دروغجن قسم ته نو لغو په لغت کې الساقط الذي لا يعتد به من الكلام او من غیره غیر معتد به کلام ته ویل شي دلته ترنه مراد هغه جمله ده چې یو سړی په قسم کړی خو د یقیني چې داسې شوی دی او په حقیقت کې هغه شي نه شوی لکه په غره کې ته یو شبح وګوري ستا یقین راغی چې دا غوا ده او ته قسم وکړي چې دا غوا ده او بیا چې ورشي هغه غوا نه نو ستا یقیني چې غوا ده قصدن دي دروغ نه دی ویلي په خبره پوه شو ستا یقین دی چې دا غوا ده په چې کله ته ورغلی هغه غوا نه وه نو قصدن دي دروغ نه دی ویلي نو دې ته یمین لغو وایي په دې الله ته نه نیسي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم په کوم ځای کې دې نیسي چې قصدن دي دروغ ویلي وي نو بما کسبت قلوبکم تاسو الله مؤاخذه کوي په هغه څه کسبت قلوبکم چې تاسو زړونو کړی دي یعنی قصدن هم دروغ ویلي نو د یمین لغو تعریف هم واوریدو امام شافعی سے فرمایي چې یمین لغو د تکیه کلام ته وایي دا غیر اختیاري چې په خله باندې د سړی قسمونه راځي دې ته یمین لغو وایي او دا کوم چې مونږ یمین لغو کړو دې ته د یمین لغو نه وایي دلته احکام القرآن للجساس دا ډیر بهترین تفسیر دی او د حنفی فقه مسائل د قرآن د آیتونو نه ډیر ښه ثابتوي هغه دلته ډیر ښکلی تحقیق کړی دی مختصر دا دی چې لغوه د دې مطلب د امام سے په مذهب دا دی چې بلا قصد دي دروغ ویلي وي بلا قصد
ځکه د دې په مقابل کې الله قصدي دروغ ذکر کړو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم الله ستاسو مؤاخذه په قصدي دروغ باندې کوي معلومی کې دا چې مخکنی جمله کې بلا قصد دروغ ذکر شوی دی بلا قصد دروغ هم دغه دی چې دا کوم امام صاحب د یمین لغو تعریف وکړو دروغ دی ویلو خو بلا قصد نو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم نو پدې کې ایمان صادقه خارج شو ایمان صادقو کې د سره دروغ نه دی ویلې شي او دارنګي ماکانه بظن الصدق چې په ګمان د رښتیا او د کم دروغ ویلې وي په غیرم الله پاک نه نیسی او یمین منعقده هغه تر نه خارج شو دلته د یمین منعقده بیان الله پاک نه کوي هغه ورسته الله پاک ذکر کوي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور بشک الله پاک چې دی غفور دی خو پوه شو ان شاء الله یمین منعقده الله پاک ورسته په سوره مائده کې ذکر کوي ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان الته تقدیر من لګو ان حنستم دلته تقدیر نه لګو دا د یمین غموس بیان دی یمین درې قسمه شو یمین لغوه چې قصدن د دروغ نه ویلي یو شبح دی ولید په غره کې او تا قسم وکړ چې دا غوا ده هغه غوا نه و نو دا یمین لغوه شو دې کې بلا قصد دروغ دی ویلي دي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم دلته تقدیر نه لګو الله ستاسو مؤاخذه کوي مطلقاً بما كسبت قلوبكم فاغه سبانی چې ستاسو زړونو کړی دي قصدن د دروغ په قسم کې ویلي دي امور مازویو باندې د دروغجن قسم وکړو په تیره زمانہ امور مازویو دروغجن قسم دی وکړو دا یمینی غموس دی دې کې مؤاخذه ده ک الله عفو ونکي صحیح شو دا دو الله دلته ذکر کړو دریم الله پاک په سورته مائده کې ذکر کوي ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان الته یمین منعقد ده خو الته به تقدیر لګو الته بداشي وایو لکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان ان حنستم کچرته حانس شوی نو په یمین منعقد دی الله نشي او که حانس نشو به دین نشي یمین منعقد دی کړه یمین منعقد د امور استقبالیو سره تعلق لري چې ته قسمو کې چې سبب درس ترازم نو کبه راغلی مؤاخذه نشته کرانغلی بیا مؤاخذه شته یا په دنیا کې کفاره ورکوي یا په آخرت کې ګناګاری والله غفور بشک الله پاک چې دی بخون کې دی حلیم الله پاک حلیم دی بتاخير العذاب للذين يؤلون من نسائهم دلته یو خاص قسم ذکر کړي چې الحلف المانع عن جماع المرأه هغه حلف چې هغه مانع دی د جماع د خزینه نو الله پاک فرمایي یو سړی اله کړي دا اله هم په 5 دقایق کې ویل ده کنه یو سړی د خپل خزینه قسم وکړي چې زبتا ته څلور میاشتې نه درنږدې کېږم بیا که په دې څلور میاشتو کې ورنږدې شو بس د خپل بیبي ده خو د قسم کفاره به ورکړي او که ورنږدې نشو نو بیا د ښځه ترېنه باینه کړه دې ته اله وایي للذین یؤلون من نسائهم هغه خلک چې هغه اله کوي د خپلو بیبیانو نه یؤلون دا یؤلون متعدی فمن باندې کړو ځکه اله متضمنه د معنا د بعد لره نو تقدیر دا ده یولون یعنی یبعدون من نسائهم مولین یبعدون من نسائهم مولین چې دوی لري کېږي د خپل بیبیانو نه په داسې حالت کې چې اله کوون کې دي یعنی قسم کوون کې دي یحلفون عن جماع نسائهم دوی قسم کړی دی د جماع د خپل بیبیانو نه دلته ذکر د عین کړی دی مراد ترنه فعل دی چې هغه جماع ده تربص 4 اشهر تربص انتظار توي تربص 4 دلته ظرف ته مضاف شو بنا بر توسع اجراء المفعول فيه مجرى المفعول به نداب انتظار د څلور میاشتو ده فان فاؤوا کپدي دوی رجوع کړ خپل بیبيانو ته فان الله غفور رحيم بشک الله پاک چې ده بخون کې او مهربان ده وان عزموا الطلاق يعني ان صمموا وقصدوا بأن لم يفيئوا واستمروا على الإله کپدې څلور میاشتو کې نږدې شو نو الله دی بخي کفاره ورکا بس الله معاف کړي دا خپل بیبي ده او که څلور میاشتو کې نږدې نشوي وان عزموا الطلاق کستا عزم د طلاق عزم د طلاق دا ده چې بأن لم يفيئوا واستمروا على الإله په خپل اله په خپل قسم ټینګ شوي څلور میاشتو پورې نو فإن الله سميع لأقوالكم علیم بحالکم الله ستاسو په حال باندې بیا ډیر عالم دی والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء مطلقات خزي چرین الف لام د جنس ته پاره ده جنس مطلقات
یتربصنا چې خپل خاوند ورته طلاق ورکړو یتربصنا په انتظار کې دی لري یتربصنا په انتظار کې دی لري بانفسهن خپل ځانونه ثلاثه قروء درې حیزونو پورې تر درې حیزونو پورې د خپل ځانونه په انتظار کې لري درې قروء د انتظار کوي یتربصنا دا په معنا د امر سره دی انتظار دی وکي بانفسهن په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء درې حیزونه ثلاثه قروء دا منصوب دی بنا بر ظرفیت ځکه ثلاثه قروء عبارت د مودې نه دی مفعول د تربص محذوف دی یتربصن التزوج انتظار دی کوي د تزوج نه ثلاثه قروء درې حیزونه مفعول به الله حذف کړو دی خبرې ته اشاره کوي چې ما ګوره په لفظ کې ذکر نه کړو نو ته په تلفظ هم مکوه تیم په لفظ کې ما ذکر کوه تلفظ هم په مکوه ځکه خو بالکل مراوله تلفظ هم په مکوه د بل خاوند سره د نکاح تر څو چې درې حیزه تیر شوي وي داعشیان چې دي دا بعضې ښځې ترېنه تښتېدلي دي نو چې تښتېدلي هغه بیا قیصه کوي یو میړی چې مړ شي په همغه شپه یې دویم په نکاح کې په 3 میاشتو کې یوې ښځې 12 میړونه کړي نو یتربصنا دا به انتظار کوي څه شي ته به انتظار کوي انتظار به د تزوج نه کوي الله په لفظ کې تزوج ولې ذکر نه کړو ښځې ته وایي چې تم ګوره تلفظ په تزوج ونه کړي تر څو چې 3 حیزه تیر شوي لکه الله چې تلفظ بالتزوج نه دی کړی ښځه هم تلفظ بالتزوج نه کوي تر څو چې 3 حیزه نه تیر شوي ثلاثه قروء 3 حیزه مور اصول شاشي کې هم د قروء نه حیزونه مراد کړي دي او دا غي د پر خپل تحقیق ذکر کړی دی د امام صاحب په مذهب د قروء نه حیزونه مراد دي حیز مؤنث دی ثلاثه قروء 3 حیزه بانفسهن ثلاثه قروء حیز مذکر دی کنه ثلاثه قروء 3 حیزه ولا يحل لهن د امام صاحب د پر په حدیثو کې یو دلیل درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلاق الامه سنتان وعدتها حیزتان د وینځي طلاقونه 2 دي او عدتونه 2 حیزه دي اوس د وینځي الله پیغمبر علیه السلام 2 حیزه عدت ذکر کړو ولا قیل بالفصل نو د حریبم 3 حیزه عدت نو عدت 3 حیزه دي نو دوی به انتظار کوي په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء 3 حیزه د امام سے په مذهب او 3 طهره د امام شافعي رحمه الله په مذهب ولا يحل لهن نو دا د ذوات الاقراء د لپاره عدت ده یو خزه چا طلاق کړه نو د باندې حیز راځي نو 3 حیزه ورسته به بل خاون کوي 3 حیزه ورسته او چې ذوات الاقراء نه لکه ډیره وړي یا ډیره زړی هغه به 3 میاشتې ورسته به بل خاون کوي او وینځه به 2 حیزه ورسته بل خاون کوي یا 2 میاشتې ورسته به بل خاون کوي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن دا خو عدت د ذوات الاقراء ده خو چې حامله نه او چې حامله وي دا غي عدت وزه د حمل ده یو سړي حامله خزه طلاق کړه چې کله بچي وزيږي دی به بل خاون کولی عدت ختم نو ولا يحل لهن عبد الله بن عمر سے فرمایي ولا يحل لهن ان يكتمن ما د ما عبارت د حمل نه ده یعنی خزه ته نه ده جایزه چې کدا حاملې خپل حمل پټ کی او نه دا کچرته حایزې چې خپل حیز پټ کی نو ما عبارت د حمل او د حیز نه ده هغه چې د دوی پر رحم کې الله پاک پیدا کړی دی شاه منصور بابا رحمه الله هم دغه د عبد الله ابن عمر صاحب نقطه لګی ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الولد والحيض ځکه مطلب استعجال د عدت ده او ابطال د حق الزوج د پراجعت کې نه دا نه پټوي ان كنا دا شرط ده ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر کچرته د دوی ایمانی په الله او ورځ د آخرت نو لا يحل لهن نو د دې لپاره بیا دا نه ده جایزه چې دا کتمان وکړي ځکه کتمان منافی د ایمان سره ده بیان د تقید نه ده چې ته اوس دا وایي چې ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر که مسلمان خزي نو هغه دې نه پټي او که کتابي نو هغه دې پټي دا مطلب نه ده بلکې مطلب دا دی چې دا کتمان منافی د ایمان سره ده تقید نه ده وبعولتهن احق بردهن د دوی خوندان چې دي د احق دي بردهن الى النکاح په واپس کولو د دې خزو کې نکاح ته فی ذلک په دغه موده کې
دا کله طلاق چې رجعي وي نو که رجعي طلاق ورکړي وي په دې دریو حیزونو کې خاوند بیرته نکاح ته واپس کولی شي یعنی رجوع ورته کولی شي ان ارادوا اصلاحا کچرته د خاوندانو اراده د اصلاحي یعنی ولم يريد الاضرار بتطويل العده اراده د اضرار نه په تطويل د عدت بعضي خاوند داسې چل کوي خزي ته طلاق ورکړي خزي باندې یو حیزم تیر شي د رجوع نه کوي دویم هم تیر شي رجوع نه کوي دریم چې قریب شي دې ځکه ورته رجوع کوي چې رجوع کی هغه طلاق ختم شي نو خزه چې پاک شي بیا ورته طلاق ورکړي چې بیا طلاق ورکړي بیا بدري حیزه د خزه انتظار کوي نو مقصد تطویل د عدت د خزه کول نه دي نو د تطویل د عدت لپاره دی ورته رجوع نه کوي که اراده د اصلاح نو رجوع دی ورته وکړي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې خزو د لپاره مثل الذي امر حق ده عليهن چې په دې خزو ده بالمعروف په معروفه طریقه تلخیص کې دي ته صنعه الاحتباق وایي یعنی په یو جمله کې دی یو څه حذف کړی دی ځکه په دویمه جمله کې ذکر شوی دی او په دویمه جمله کې دی یو څه حذف کړی دی ځکه په اوله کې ذکر شوی دی اوله کې دی یو څه حذف کړو اکتفا دی په دویم کړی دی او په دویم کې دی یو څه حذف کړو اکتفا دی په اول کړی دی دې ته صنعه الاحتباق وایي اصل کې آیات داسې دی ولهن عليهم دلته عليهم حذف وکړه عليهم ولهن عليهم مثل الذي عليهن لهم دی ورسته کې لهم حذف شو ورته شین حذف شو یو عليهن ولهن عليهم اول کې عليهم حذف شو ځکه ورسته عليهن ذکر شوی دی او ورسته لهم حذف شو ځکه مخکې لهن ذکر شوی دی نو ټول آیات اصل کې داسې دي چې دواړه پکې ذکر کې ولهن عليهم مثل الذي لهم عليهن مراد مماثلت فی الوجوب ده یعنی د خزي حقوق په سړي واجب دي او د سړي حقوق په خزي واجب دي مماثلت په څه کې ده په وجوب کې په جنس د فعل کې نه ده دا مطلب نه ده چې سړی به د خزي جامې وینځي لکه خزه چې د سړي جامې وینځي دا څه نه ده مماثلت په فعل کې نه ده بلکې مماثلت په څه کې ده شابسي په وجوب ګوره په خزه واجب ده چې د سړي امر به مانی په سړي واجب ده چې خزه ته به نفقه ورکړي نو د خزي حق په سړي راغی او د سړي حق په خزه باندې راغی نفسي وجوب د حقوق ده نو دلته مماثلت په نفسي وجوب کې ده په جنس د فعل کې نه ده چې خزه به د سړي امر مني نو سړی به د خزي امر مني دا څه نه ده جنس د فعل کې مماثلت نه ده په وجوب کې ده ما درته مثال پیش کړو لکه خزه د سړي جامې وینځي کنه نو دا څه نه ده چې سړی به د خزي جامې وینځي په سړي به واجب وي چې د خزي جامې به وینځي دا څه نه ده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ده حضرت عمر بن الاحوص نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا استاسو په خزو حق ده او د خزو په تاسو حق ده اما حقكم على نسائكم د سړي چې په خزه کوم حقونه دي غدادي فلا يؤتي ان فرشكم من تكرهون استاسو په بستر بداسي څوک نه پریدي چې تاسو نه خوښوي ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون استاسو کورونو ته بداسي خلکو ته اجازه نه ورکړي چې تاسو نه خوښوي الا وحقهن عليكم بیا د خزو حق په تاسو د څه ده ان تحسنوا اليهن چې تاسو ور سره احسان کوئ في كسوتهن وطعامهن فجامو په ډوډۍ کې ور سره احسان کوئ نو د خزو حقوق په سړي دي او د سړي حقوق په خزو دي خو حقوق مختلف دي نفسي وجوب شته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فآيات خو پوښ ان شاء الله ولهن عليهم مثل الذي عليهن لهم بالمعروف وللرجال عليهن درجه خود سړیو د پاره په دې خزه باندې درجهتن مرتبه ده زیادت ده په حق کې او په فضیلت بالقيام بامرها کې والله عزيز حكيم الله پاک غالب ده حکیم او د لوی حکمت والا ده فيما يأمركم بلغي ولس من تقرير اتيان المرأة في الدبر گناه ده تو نکاح ور سره نه مرکیږي
په دا تفاصیل کې خپل باغ